د جشن ازادي تیاریانې سکمې ډېرې په جوش او خروش سره شروع دي. ما درته ویل بیګا زه خورا روان وم کوټي بازارونه زرغون روډ میټروپولیټن کارپوریشن او خاص کر د عدالت ته مخامخ چې کومه چیرونګۍ د یو ډېره ښایسته غوندې دلته لایټینګ سوی ولی نو جشن ازادي تیاریانې شروع دي او زما په خیال دا دومره تیاریانې او دا دومره جوش د ژوندي قومونو چې هغه خپل وطن سره مینه محبت لري دا نشانی ده. څه وایي چې بالکل دغه دی جی یقینا وطنیار صاحب زه اوس را روان وم سهار کې هم د لایټینګ خوبصورتي دونه ښه خوند کول تا چې ویلګر سره ماښام رقم دی. جی جی بالکل کنه 14 اگست بالکل هر کال چې تیریږي زموږ د قوم جذبه د ینګسټر جذبه مزید زیاتیږي او هر کال د دې خوبصورتیانې بیخي نور زیاتیږي. پر یو کې د قوم جذبه د ملک خیالات کریټیږي زیاتیږي و هر یو دې ته دی چې زه اوس وکم د دې قوم دپاره جی بالکل چې ما ته موقع میلاو سي کنه زه وکم جی بالکل سین صاحب لکه وایي کنه سی وطن مور ده کنه او له وطن سره مینه کول د ایمان حصه ده دغسې ده کنه. جی بالکل شک نشته جی نو راځو دې خواته ځوانان یقینا جوش جذبه غورځنګ په ځوانانو باندې پیدا کیږي کنه. نو جشن ازادي تحریک پاکستان او بیا کوم ځوانان راوا خو په تیرو وختونو کې سي ځوانانو د قائد اعظم محمد علي جناح په قیادت کې د دې وطن د ازادۍ لپاره بالکل مادوی شانه بشانه کنه نو بالکل څنګ په څنګ دوی هغه غورځنګ کې حصہ اخیستې ولا او وطن آزاد کړي. نن هم وطن دوی وی کنه سي هغه قرباني غواړي هغه جدوجہد یو ځل بیا غواړي ځکه چې زموږ وطن له کومو حالاتو سره راګیر دي سپغه کې دهشتګردي سره پیرس ده او بیا خاص کر سوشل میډیا باندې د وطن د ریاست خلاف د ریاست ادارو خلاف چې کومه پروپاګاندا کیږي مخنیوي د دې څنګه وکړل سي ځوانانو ته څه وایي ته چې سر لکه څنګه چې ویل کیږي کنه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په خپل هم ویلي دي چې د کو اس کله هغه قوم وهلته نه بدلیږي چې دا غزوانان خپل سوچ بدل نه کی کنه. بالکل 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 نو ګوره ژوند و زندگانی تمہاری سوچ ہی آپ کی تقدیر بنے گی. واہ کیا بات ہے. نو موږ ته بسر خپل سوچ بدلو ود هونسټي لویالټي ود ډیګنیټي کنه نو با خپل قوم د پاره ډیر مهنت کوو پرمختګ وکړو او پوزټیو به هر شي ته ګورو. ینګسټر چې کوم سر ایجوکیشن کوي د دې سبا ډیر دوی فائدہ اخی د خپل قوم د پاره به جدوجہد کوي. سر اوس ګوره لکه څنګه چې تاسو ولدل سر په دغه میاشت کې په کوټا کې میجر انور صاحب شهید شو. جی بالکل میجر رضوان صاحب اتیر د درې ورځې سر مستون کې کنه د دې په شدید الفاظو باندې موږ مزمت کوو. جی بالکل بالکل کنه دا هم زموږ وسته یو ینګسټرز دی ګوره مهنت کوي د خپل ملک د پاره روان دي پاغه کې دوی خپل شهادت ورکوي. سر نو هر یو ته پکار دی سر چې دا د خپل د ملک د خیرخواهی د پاره چې هر څونه جدوجہد کوشش کولی سي دا برته د دوی فائدہ ده. سر د دوی د آنے والے نسل فائدې دي. سر دا ګرد یو اسټس جوړیږي سر زموږ وسته د ملک د پاره. جی بالکل یقینا او تا دا ول کنه سي کله یو کوم وغواړي د ځان لپاره تبدیلی نو بیا الله تعالی مرسته کوي. لکه علامه اقبال په خپل په یو شعر کې وایي خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا. یقینا سی ترسو پوری موږ ونه غواړو نو حالات کوم دي هغه نه بدلیږي. نو ځوانان یو ځل بیا راځم د ځوانانو خواته چې زموږ یعنی ځوان طبقه چې کومه ده 64
50% دوی د آبادی حصہ د ډیره لوی حصہ دا په دوی مشتمل ده. نو په دوی باندې ډیره زیاتې ذمہواریاں اس کمیډي هغه راځي او دوی ته ریډ کی هاډي یعنی یوث سی کمري هغه ریډ کی هاډي اندمنا شاطر ورته ویل سوی دي. نو ځوانان څنګه کولای شي چې هغه د دې غلطو پروپاګاندا مخنیوي وکړي او د وطن لپاره خپل کار وکړي؟ چې وطنیار صاحب ګوره 2 پوینټ دي سر، 2 لارې دي و د هر یو د پاره. جی بالکل. یو دي سر اوله خبره په دې سنو بلوچستان په دې پلیټ فارم باندې زدا وین غواړم کنه. جی جی یو خدا دی دا ناراض بلوچ خواته چې دا کم ینګسټرز للی دي موږ و دوی ته ګورنمنت دوی ته ریکوست کړی دی په ریکوست ویلی دي خامخا سر د دوی هم خپل ناراضګیان دي خپل پوینټس دي کنه. جی بالکل بالکل. او وینه سر د دوی سه هم بلو ناراض بلوچ هم زموږ واستي د کوم بالکل شانه بشانه را سره ولاړ دي. د دوی چې کومه ناراضګي د پر خپل ځای باندې خو یو ځل بیا د ګورنمنت په توسط سره زموږ دوی ته بیا ریکوست دی دوی د راسي سر کښې دي چې هر اعتراضات دي هر ډیزایرز دي د دوی سر هغه په لیګل طریقې باندې د دوی سره کیږي او په ناست باندې په خبرو باندې مسلې سي کمیډي اغال کیږي. او بیا موږ استاد وطن د جرګو وطن دی کنه ک پښتون بیلټ دی ک بلوچ بیلټ دی کنه نو دا د جرګو وطن ودی ته ویل کیږي او دلته مسلې په جرګو باندې دلته ختمي جون تا ډیره ښه خبرو کچ باید په ناست باندې مشټولي مسلې سي کمیډي هغه حل کو او دواړو خواو څخه یو داسې رویه موږ خپل کو چې موږ د بلوچستان یعنی دا کم سی بیرونی سازشونه دي بالخصوص انډیا سي کم دلته مداخلتونه کوي د مخنیوي موږ په دې طریقه باندې کولای شو. بالکل دغه دي سر بالکل بالکل. نو یو دا پوینټ سر بل پوینټس دا دی کنه دا کم ینګسټرز دي سر دا دی خپل سوچ کې بدلون راولي سر ماشاءالله اوس د پخوا دور نه دی بلوچستان هم د پنجاب په برابرۍ کې دی سر. جی بالکل. زموږ واستي سر د اسفندیار کاکړ زما په خیال نومیږي د چیمبر اف کامرس نائب صدر زوی سي دی کاکړ د اکسفورد یونیورسيټي د یونین صدر دی. ما خیال اوس اسلام آباد کې په یو د باندې واپس کوټې ته راغلی دا اسفندیار شي تاسو ما په خیال چې اسفندیار نومیږي د جی اختر کاکړ زوی دی سر اکسفورد یونیورسيټي کې د یونین صدر لګیدلی دی دا سر د بلوچستان اوه دا سر د پاکستان د پاره په اورال ورلد کې یو فخر دی سر بیا سپیشلی د بلوچستان چې زموږ د ینګسټر وزي سر دیٹ از ویری پراودیبل مومنټس فور اس. بالکل بالکل کنه نو چې هر یو ولاړ سي خپل مهنت وکي سر هغه به ودی ځای ته به شک رسیدای چې بدی کې شک نسته کنه خو مهنت شرط دی مهنت شرط دی. نو د ملک او د قوم سره باید موږ خپل مهنت لګن دا شپ جوش او جذبه باندې وکړو. جی بالکل. تا ډېر ښه خبره وکړه یقینا بلوچستان کې صلاحیتونه ستا کاغذ موږ په زنانو کې دي کاغذ موږ په ځوانانو کې دي خو لیکن کلم مواقع دوی ته میلاو سي نو بیا یقینا دوی خپل صلاحیتونه د دنیا په هر پلیټ فارم باندې دوی خپل صلاحیتونه پر مخ راوستي دي کلوبي دي تا خپل معلومي دي انټرنیشنل سطح باندې گیمز دي د بلوچستان خلک یې ګټي لکه وسیم خان سوی شازي برنس ولي تاسو به خډیر او انجینری تاسو د کراټو او باکسینګ او په دغه کې دوی خپل یو نوم یو پیدا کړی دا خاور څخه ده د ته زرخیز خاور ویل کېږي د بلوچستان. نو ستاسو څه خیالي سي موجوده حالاتو کې د بلوچستان د ځوانانو لپاره د مواقع ډيري پیدا شوي دي او که اوسم لا دوی ته موقع نه پیدا کیږي چې یا سر مواقع ستا ورته کنه سر وزیر اعلی بلوچستان سر فراز بوکټي په مختلفه پلیټ فارم باندې ویلي دي چې زه هر ټالنت چې زه په چا کې وینم سر هغه د راسي خپل ټالنت دی شو کې سر ګورنمنت او بلوچستان با هغه مکمل سپورټ ای سر. جی بالکل کنه هغه مهنت ځای کې جیم نه سر. اوس د کرکټ په حواله سره زه سر خبره کوم د پښین
حسیب الله زما په خیال سي نومېږي سر چیرې ولاړی کنه مهنت سر مهنت زما خپل کزن دی سر هدایت الله صابر په والله که سر د یوه هم دونه سوچ و فکر و دې ته کېدی ولاړی سر کرکټ جوائن کوي انډر 19 ته ولاړی سر پسې انګلینډ ته ولاړی میچونه یې وکړله نو موږ سر یقینا زه خپله به ذات خود دونه په خوشحاله وم چې په دې هم نه وم په خوشحاله چې یا د مهنت یا دا خود د بلوچستان د پاره سر دا زموږ د پوستۍ د پاره ډېر د فخر مقام چې د بلوچستان د بلوچستان څخه یو هلک وځي په انګلینډ کې سر کیل کوي جی بالکل دا ډېره غټه خبره ده ډېره غټه خبره ده نو پلیټفارم شته سر هر سړی دی راځي خپل مهنت شو کوي ګورنمنټ اف بلوچستان هر فیسلټیز ورکوي ودی بالکل ورکوي په دې کې شک نشته سر مایوسه کیږي نه سر مایوسه کیږي دا خلک سی مایوسي پیلاوي کنه له دغه باید سی دوی لږ خبردار اوسي مایوسي کفر هم دی بالکل دی سر بالکل جی نو سوای دی باندې سوای جی سر ګوره خپل مجلس و یوې خواته کنه دغه یو شی زه سر د سی ام بلوچستان سرفراز بوکټی زه بیخي زیات اپریشیټ کوم یس بالکل سر ټیلنټډ دی لپاره کار کړی بالکل کار کړی دی سر د یوت د پاره کار کړی دی بلوچستان و هر شي ته ګوري هغه ترا کار کوي سر کنه هغه د چې کم کارکردګیان دي سر هغه موجوده ګرځي وینو موجود دی جی بالکل او خاص کر دغه لکه یوت سی دوی امپاور کوي کنه یوت مضبوطوي او بار ملکونو ته لږی اوورسیز نو دی باندې تاسو وای ډیر یوت داسې دي چې هغه اوسم دی ته د لیاره نه د معلومه او تقریبا یو کیپ سکم دی د ځوانانو هغه تللې هم دی او دوی دلته هنر سکم دی زده کړی دی او بار ملکونو کې ماشاءالله په شو جو باندې او دا وزیر اعلی بلوچستان سرفراز خان بوکټي صاحب سری د مهنت او د لګن دی یو لدی ځوانانو سره نو دا اورسیز په حواله سي کوم یوت امپاورمنٹ پروګرام دی منته سوای چې سر د سی ام هاوس کې د دیو خپل یو ډیسک دی جی بالکل و هر ینګسټر ته سر دا ریکویسټ دی پچا کې چې کم ټیلنٹ وی سر هغه د راسي خپل مکمل ډاکومېنټس دی سبمټ کی ان شاء الله پاغو کې چې کم ټیلنٹ پروت دی هغه به خپل ځای ته رسیږي سر په دې کې دا زموږ وروستۍ دپاره ډېره د خوشقسمتي خبره ده چې یو داسې ټیلنټډ سرفراز خان بوکټي صاحب هم ینګ دی که نه سر و هغه هم د دوی دپاره بیخي زیات په فیور کې ناست دی چې حقیقت د خدای سي سر و هر یوه ته ریلیف ورکړی دی تللي دي سر دا اوس کې څونه ولاړل بار ته اورسیز یې واستول سټډیز دپاره یې واستول جابز دپاره یې واستول چې هغه په سکرین باندې ګرده ویني سر سوشل میډیا په توسط